أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. نانی درس کی ان شاء الله العزیز سورة النساء پارا نمبر 4 رکو نمبر 3 آیات نمبر 17 18 دو آیاتونه چې دی نو هغه به انشاءالله العزیز ویلی کېږي. ما قبل سره ربط او مناسبت دا دی چې دې نه مخکې آیات کې د توبې ذکر وشولو فآذوهما فإن تاب وأصلح فأعرض عنهما. نو اوس دلته الله پاک د توبې چې دی نو هغه ذکر کوي. نو دی آیات کې الله جل جلاله فرمایي توبه د هغې کسانو چې نو هغه قبلیږي کم کسان چې ګناه په ناپوهۍ او په جهالت سره وکړي. دویم آیات کې الله جل جلاله فرمایي وایي کسانو توبه چې دی نو هغه نه وي ولیست التوبة للذین او نشته توبه د هغه خلکو یعملون السیئات چې د هغوی چې دی نو هغه کوي چې دی نو هغه بدکار یعنی ګناهونه چې دی نو هغه کوي سره د پوهې. اوس چې کله داسې دی نو د دې متعلق بیا خو دی نه دا معلومه شوه چې کم کس چې یو ګناه ته ګناه یې وګڼلو ګناه یې ووی چې دا کار ګناه دی او بیا یې هم وکړو نو دی چې څومره هم توبه وباسي د دې توبه نه قبلیږي. د آیات د ظاهر نه دا معلومیږي. الله وی لیست التوبة للذین یعملون السیئات کم کسان چې دی نو هغه ګناهونه کوي او دته پته چې دا کار ګناه دی د داسې انسان توبه چې دی نو هغه نه قبلیږي. د آیات د ظاهر نه دا معلومیږي. حدیث مبارکه کې راځي د الله پیغمبر حدیث مبارکه دی چې توبه تر هغه وخته پورې قبلیږي تر څو پورې چې انسان ځنکدن چې دی نو هغه نه شروع شوی. نو اوس دی کې نو هغه بیا حضرات لیکلی دي صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین د دې آیات تفسیر کړی دی چې الله جل جلاله چې دی نو هغه توبه قبلی د هغې کسان چې کم کسان چې دی نو هغه ګناه کوي نو هغوی وی دلته مراد د توبې نه چې نو هغه دا دی کل ذنب اصابه عبد امدا او غیره هر هغه ګناه چې هغه بنده چې دی نو هغه وکړي برابره خبر ده که دا دی چې دی نو هغه قصدن وکړي او که دا دی چې دی نو هغه په غیر قصد سره وکړي د دغه ګناه اراده کړې قصدن کوي یا بغیر د قصد چې دی نو هغه وکړي خو په دغه وخت کې د انسان د دې ګناه د انجام نه چې دی نو هغه جاهله دی د پته نشته چې په دې باندې بچیانو وروسته ماته څومره سوچي نو هغه سزا میلایږي. نو چې کله دی د دې د انجام نه جاهله دی نو د دې انسان توبه چې دی نو هغه قبلېدی شي. ابو حیان رحمت الله علیه چې دی نو هغه په خپل تفسیر بحر محیط کې چې دی نو هغه لیکلی دی هغوی دلته توبه انما توبة علی الله للذین یعملون السوء بجهالة نو هغوی دې نه مراد هم د قشانتی دی چې هر انسان د انجام په اعتبار سره د ګناه نه چې دی نو هغه د ګناه د سزا نه دی چې نو هغه صحیح غافلی جاهلی ولی وایي چې کدی دا ګناه جانبوج کر قصدن هم وکړي خو دا وایي چې د دې ګناه به دومره سزا نه او بیا د هغې سزا وروسته ډېرې وایي دا داسې دی لکه څنګه چې حدیث مبارکه کې راځي لا یزني الزاني الا وهو مؤمن چې مؤمن سړی چې دی نو هغه زنا نه کوي زناکار مګر دا چې هغه مؤمن نو کوم ایمان پکې نه وي په چا کې جو هغه زنا کوي که چا کې ایمان وي د هغه زنا نه کوي یعنی د دغې د انجام نه خبر نه چې د څومره لوی ګناه چې دی نو هغه دی. اوس د دقه شان تو ګناه چې وکتلی شي نو بعضې وخت کې خلک ګناه ډېر هلکه معمولي چې دی نو هغه ګڼي حالانکه دغه ګناه د انسان د ایمان د زوال سبب چې دی نو هغه جوړیږي. نو ځکه الله وی توبه چې دی نو هغه قبلیږي تر څو پورې چې دغه حالت ته نه رسېدلی او دلته آیات ظاهر نه مراد چې دی نو هغه دا دی چې دی د هغې د انجام نه ناخبره وي.
نور د هر انسان توبه قبليږي. امام غزالی رحمت الله علیه خپل کتاب کې احیاء العلوم کې چې نو هغه لیکلي دي وایي چې د توبه ګناهونو چې دی نو هغه 3 قسمه دي. کم سړی چې په ګناه باندې اقدام کوي، ګناه باندې چې څوک اقدام کوي، وایي د ګناه باندې اقدام کوونکي دا 3 قسمه دي. یو دا نه چې یو سړی ته سره د دینه مخکې چرته هم چې دی نو هغه ګناه نه کړی، نو وای چا چې د سره بالکل ګناه نه دی کړی، په ګناه اقدام نه دی کړی، نو دا درجه چې دی نو هغه د فرشتو د انبیا علیهم السلام ده. فرشتې او انبیا علیهم السلام چرته هم په ګناه باندې چې دی نو هغه اقدام نه کوي. دویم چې دی نو هغه فرمایي وایي چې کم کس چې نو هغه ګناه کوي، نو وایي دویم کس هغه دی چې دی په ګناه باندې اقدام هم وکړي او د دغه اقدام سره سره دی په دې ګناه باندې اصرار هم وکړي، یعنی ګناي هم وکړلو او بیا په دې ګناه باندې اصرار هم وکړو. اصرار معنی دا ده د په دې ګناه ور دیدو هم بیاي کوي چې څومره هم د ته موقع میلاویږي هم د دقه ګناه چې دی نو هغه کوي. نو دې ته ویل کېږي په ګناه باندې اصرار کول. نو دا د شیطان کار دی. شیطان ګناه هم کړی او په ګناي اصرار هم کړی دی، ګناه هم وشولو دی او بیا دې په دغه ګناه باندې چې نو هغه ولاړ هم دی. نو چې وس کله ګناه چې نو هغه شیطان هم کړو او اصرار په هم کوي، نو دې ته ویل کېږي دویم چې نو اقدام هغه دا دی. الیاذ بالله. وسنګورو به د چې نو هغه معاف شي څومره هم مرګري چې نو هغه دا اوري. اوس په دې کې چې نو هغه مونږ وګورو ګیره مونږ چې نو هغه خریو دا د 1,40,000 کم او بیش انبیاء علیهم السلام سنت او واجب عمل دی. بیا د موټې نه چې نو هغه دا وړکه کول چې نو هغه دا ګناي کبیره دی. اوس دا چې نو هغه ګناي کبیره سره سره څومره لوی چې نو هغه ګناه دی، دا په ګناه اقدام هم شو او په ګناه باندې اصرار هم شولو. را روان هفته به زه بیا کوم، ببل هفته به بیا کوم، په بل هفته به بیا کوم، که په دې منځ کې غم خارج چې دی پېښه شوه هغې ته به بیا کوم. نو دا په ګناه او د ګناه سره په ګناه باندې اصرار هم دی. دغه شانتې ډېر شي ګناهونه دروغ وویلو، که بله مقراله زه به بیا هم دروغ ویم، که بله مقراله زه به بیا هم دروغ ویم، نو دا ګناه شولو، په ګناه باندې چې دی نو اصرار شولو. دغه شانتې چې دی نو هغه د غیبت مقرره ګناه شولو، بیا به هم کوم، بیا به هم کوم، بیا به هم کوم، دا په ګناه باندې اصرار هم شولو. نو دویمه طبقه هغه د چې هغه په ګناه اقدام وکړي او د ګناه د اقدام سره بیا په ګناه باندې اصرار هم کوي. نو دا چې نو هغه د شیطان کار دی. دا چې نو ګناه کول او ګناه باندې بیا چې نو اصرار کول، دا چې نو هغه د شیطان کار دی. دریم چې نو هغه بنی آدم دی. د بنی آدم چې نو هغه تذکره ده، دنه ګناه وشي د ګناه پسې توبه وباسي، دنه ګناه وشي د په ګناه پسې توبه وباسي، دنه ګناه کې د چې نو هغه توبه وباسي. نو دا د انسان او د بنی آدم کار دی. ځکه حدیث مبارکه کې راځي که خیال مو کړه، اکثر زه جمعه خطبه کې وایم کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. هر بنی آدم خطا کار دی چې نوم انسان دی، انبیاء او د فرشتو نه چې نو علیهم السلام نه علاوه هر بنی آدم نه خطا چې نو هغه کېدی شي، خو اصرار کول په ګناه وردیدل دا د شیطان علامت دی، او ګناه نه وروسته توبه وباسل دا د مسلمان چې نو هغه علامت دی، دا د انسانیت چې نو هغه علامت دی. نو دریم چې نو هغه دقه چې د ګناه وشي د دغه ګناه نه وروسته چې نو هغه توبه وباسي. الله دې موږ ته دغه صفت نصیب کړي. توبې حکم څه دی؟ نو حضرات لیکلي دی وایي توبې چې نو هغې توبې حکم دا چې دا فرض ده. توبه دا فرض ده، هر انسان باندې د هر خپل ګناهونه توبه وباسل چې نو هغه فرض دی. دی به الفور ډایرکټ چې نو هغه د دغه ګناه نه وروسته توبه وباسي. توبه چې نو هغه فرض ده. الله رب العزت چې نو خپل کلام الهي کوي یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا. نو توبه وباسي، امر دی د الله پاک د طرف نه، د توبه فرض ده. بیا دغه نه وروسته د توبې د قبولیت د پاره چې نو هغه 3 شرطونه دي. شرط نمبر 1 چې دغه ګناه چې نو هغه فلفور پریدي. شرط نمبر 2 چې دغه ګناه چې نو هغه د پریخودو سره په دې باندې توبه او استغفار چې نو هغه وکي.
شرط نمبر 3 چې دې په دغه ګناه د پاره آینده د پاره عزم پخته عزم ارادو کې چې زه به بیا دوباره دا ګناه نه کوم. نو 3 شرطونه چې دی نو هغه ولدا دي. بیا چې دی نو هغه د توبې کې کم ګناه چې د انسان نه کېږي نو دا دوه قسمه دي. یو دا کمې کوتاهي په حقوق الله کې کېږي او دویم دا په حقوق العباد کې کېږي. نو که چېرته دا تو کمې چې دی نو هغه په حقوق الله کې شوي نو بیا د هغې دوه قسمه دي. یو چې دی نو هغه دا دی چې د دغې قضا به وي کم عبادت کې د الله په کم حکم کې چې کمې کوتاهي شي دی پې اوس توبه وباسي نو د دغې به قضا وي. او دویم دا دی چې د هغې به قضا نه وي. که چېرته د هغې قضا نو دا بیا تر هغه وخته پورې نه معاف کېږي تر څو چې دغه حق ادا کړی نه د هغې قضا نه کړی. لکه مثال په طور کې مونځ دا د الله پاک حق دی فرض دی، روژه دا د الله پاک حق دی فرض دی، زکات دا د الله پاک حق دی او فرض دی. اوس دا چې دی نو هغه د یو انسان نه پاتې شول د الله په حق کې کوتاهي وکړه دی به توبه وباسي خو د دې توبه به هغه وخته پورې نه قبلېږي تر څو چې دا قرض ادا کړی نه وي. لکه یو سړی ته چې نو هغه اوس د یو کال منځونه دي او دی چې نو هغه 100 پیرې توبه وباسي او په صلات سجده چې صلات توبه هم وکړي او په سجده کې د الله پاک ته توبه وباسي د دې انسان توبه تر هغه وخته پورې نه قبلېږي تر څو چې د یو کال منځونه قضا یې مخکې نه وي کړي. دغه شانتي یو سړی نه روژه پاتې شي، یو سړی 10 کاله چې دی نو هغه زکات نه دی ورکړی او شری نه دی ورکړی نو دی که توبه وباسي د توبه تر هغه وخته پورې نه قبلېږي که دی د خانه کعبې نه تاویږي او توبه وباسي دا نه قبلېږي تر څو چې مخکې دغه قضا یې نه ادا کړی. مخکې به د 10 کالو زکات ادا کوي عشر به ادا کوي بیا به د دغې نه وروسته چې نو هغه توبه وباسي نو دغه توبه چې نو هغه به قبلېږي. او دویم دا نه چې داسې حقوق الله چې په هغې کې قضا نه نو هغه بیا په مطلق توبې سره چې نو هغه معاف کېږي. دویم قسم منګه وی چې نو هغه کمې کوتاهي په حقوق العباد کې دي. نو حقوق العباد کې هم صرف په توبه باندې چې نو هغه سړی نه بخښلی کېږي. لکه څوک د چا غیبت وکړي تهمت پې چې نو هغه ولګي مال وغیره چې نو هغه حق ولوهي نو اوس به د دغه انسان تر هغه وخته پورې توبه نه قبلېږي تر څو چې دغه انسان چا چې دغه کړی دی او د هغه ته د خبر رسېدلی د هغه نه معافي نه یې غوښتلی. که مال دی وهلی نو د هغه له دغه مال ورکړي یا د معافي وغواړي، که بل څه حق نو یا د هغه له دغه حق ورکړي یا د معافي وغواړي. نو چې دا دواړه نه یې کړي هغې پورې د دې انسان توبه نه قبلېږي که دی زر پیرې توبه ولې نه وباسي. ها هغه حق ادا کړو نو د حق ادا کولو نه وروستو بیا چې نو هغه د توبه وباسي نو د دې انسان توبه قبلېږي. نو ځکه الله وایي ثم یتوب من قریب بیا زر چې نو هغه توبه وباسي. قریب څه معنی ده؟ نو بعضې حضرات وایي چې قریب میاشت کې دننه توبه وباسي، څوک وایي هفته کې دننه توبه وباسي، څوک وایي چې نو هغه په ورځ کې دننه توبه وباسي، څوک وایي ګنټې کې دننه دا چې نو هغه قریب دی. حضور علیه الصلاة والسلام حدیث مبارکه کې راځي وایي قریب نه مراد دا دی چې تر څو پورې انسان ته حالت ځنکدن چې نو هغه نه شروع شي د توبه وباسله نو دا قریب ځکه دنیا چې نو هغه وخت انتهایی قلیل دی. فاولئک یتوب الله علیهم وليست التوبه نو منګه وې د دای کسان د پاره یعنی توبه د انجام نه چنه نو هغه توبه د دغه انسان قبلېږي، توبه د هر انسان قبلېږي خو صرف دلته دا نه ځکه دا وایي چې د انجام د توجه نو د ګناه نه خبر حتی اذا حضر احدهم الموت تر دې چې یو سړی لچنه نو هغه مرګ رالو نو مرګ چې راځي نو د هغې دوه حالت دی، یو ته یأس ویلی کېږي په یا سره، یو ته بأس ویلی کېږي. اشرف علي تنویر رحم الله انو چې نو هغه بیان القرآن کې چې نو هغه ذکر کړي نو هغه یأس هغې حالت ته ویلی کېږي چې کله انسان د دنیا د ژوند نه چې دی نو هغه نا امید شي. لکه مثال په طور کې دی یو مرض کې مبتلا دی، ډاکټرانو چې دی نو هغه د اسپتال نه چوټې کړلو، طبیبانو چې دی نو هغوی ورته لاس وینځل، د هغوی چې یاره دی سړی علاج ناممکن دی، دی نشي بچ کېدلی او دی هم نا امید شولو او د دغه نا امیدۍ په حالت کې چې دی کومه توبه وباسي دی اوس چې کوم دغه حالت ته لاړو دی ته یأس ویلی کېږي په یا سره. نو وایي دا حالت چې دی نو هغه د توبې د قبلېدو دی اوس هم که به دی کې دی توبه وباسي الله پاک ته الله رب العزت د دې انسان توبه چې دی نو هغه قبلوي. یو چې دی نو هغه حالت بأس دی، حالت باس په باس سره چې دی نو هغې وخت ویلی کېږي چې کله انسان بالکل چې دی نو هغه زنکدن نږدې شي او د په سر باندې چې دی نو هغه مرګ راشي دی چې نو هغه پرشتي ویني دی د زنکدن حالات د هغې سختي چې نو هغه محسوسه کړي.
نو بیا په دغه صورت کې د انسان توبه چې دی نو هغه نه قبلېږي. لکه څنګه چې دی نو هغه د فرعون متعلق چې دی نو هغه ذکر دی. فرعون چې کله په دریاب کې چې نو هغه غرق کېدلو، نو د غرق کېدو په وخت کې چې نو هغه فرعون توبه وباسله، نو فرشته راغله هغه ورته الان وس چې دی نو هغه توبه وباسي وقد عصیت من قبل دینه مخکې چې دی نو هغه نافرماني کوله. نو دلته مراد د دې نه حالت د ځنکدن دی. حتی اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان وللذين يموتون وهم كفار. او دریم الله وی دا کس توبه چې نه هغه نه قبلېږي کم سړی چې په حالت د کفر کې د دنیا نه چې نه هغه لاړو، نو دې سړی توبه چې نه هغه نه قبلېږي. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما. الله وی داسې خلکو د پاره مونږ چې نه هغه عذاب ډېر کړی درناک. الله دې د هغې نه زموږ حفاظت وکړي. انما التوبه بشک توبه، نو دې سره چې نو هغه یو ټکي بریکټ معنی یا ساتي بیا به اسانه شي. دغه معنی راځي انما التوبه بشک توبه علی الله په الله باندې للذین دای کسان د پاره ده. بریکټ نه معنی چې اوسره شي نو بیا په ترجمه په اسانه پوه شي. انما التوبه بشک توبه قبل ول علی الله په الله باندې دی للذین دای خلق د پاره یعملون چې کوي السوء بدکارونه بجهالت پنا پوهی سره ثم یتوبون بیا توبه وباس من قریب زر فاولئک یتوب الله نو پس په دی خلق بالله رحم یتوب الله رحم وکړي الله پاک علیهم په دی باندې وکان الله او دی الله پاک علیمن په حکیمه د حکمت خاون. ولیست التوبه نشته د توبه للذین یعنی توبه قبل دل للذین دای کسانو د پاره یعملون السیئات چې هغه کوي بدکارونه حتی تر دې اذا حضر چې کله حاضر شي احدهم یو کس ته په هغوی کې الموت مرګ قال نو هغه وایي انی تبت الآن چې بېشکه زه توبه وباسم وسو وللذین او نه توبه دای کسانو قبلېږي یموتونه چې هغه مړه شي وهم کفار او د هغه وي کافرانو. اولئک اعتدنا لهم د دې کسانو د پاره مونږ تیار کړی دی عذاب الیما درناکو. انما التوبه بشک توبه قبل ول علی الله په الله باندې للذین دای خلکو د پاره دی یعملون چې څوک السوء بدکارونه بجهالت پنا پوهی سره ثم یتوبون بیا توبه وباسي من قریب زر فاولئک یتوب الله علیهم نو پس هغوی چې نو د دې کسانو توبه به قبوله کړي الله پاک. وکان الله او دی الله پاک علیم په حکیم د حکمت خاون. ولیست التوبه نشته د توبه للذین دای کسانو د پاره یعملون السیئات چې کوي بدکارونه حتی تر دې اذا حضر چې حاضر شي احدهم یو کس ته په هغوی کې الموت مرګ قال هغه وایي انی تبت بېشکه زه توبه وباسم الآن وس وللذین او نه هغه خلکو د پاره یموتون چې هغه مړه شي وهم او هغوی وي کفار کافرانو. اولئک همدا دی دغه کسان اعتدنا چې تیار کړی دی مونږ لهم د هغوی د پاره عذاب الیما درناکو.